اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو عمران ستا ډېره زیاته شکریا چې ته خپل قیمتي ټایم وباسې او دلته موږ له راشې او زموږ د مسلو تپوس وکړې. دا نن سبا چې کومه مسله راوچته شوې ده په دې فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې، په ټولو باندې، چېرې بنیر دپاره زموږ سی ایم صاحب د بیوټیفیکیشن په مات کې څه پیسې ورکړي دي زموږ ایم پی ایګانو صاحبانو له. نو د ټولو نه اول خو زه دا بل ورځ ما دا خبره کړې وه چې یاره بیوټیفیکیشن مات کې دا پیسې چې کومې راغلي دا صرف د دغه دوو حلقو دپاره نه دي راغلي، دا ټول بنیر دپاره راغلي. نو زموږ دا حلقه چې دا هم په دې بنیر کې ده، دا څه د بنیر نه بار نه ده، په صوابۍ کې نه ده، په شانګله کې نه ده، په بل ځای کې نه ده، په صوابۍ. اوس زموږ دا جدا خبره چې زموږ ایم پی اے نشته، زموږ د ایم پی اے صاحب تعلق چې دی هغه د اپوزیشن سره دی. نو کیدای شي چې هغه له څه نه ورکوي یا هغه ته پکې څه نه میلاویږي، خو لکه زموږ دومره بې حسي کول هم نه دي پکار. نو زما خو د ټولو نه اول زه خپل سابقه امیدوار صوبایي اسمبلی کبیر خان ایډوکیټ ته زما دا درخواست دی ستا په وساطت باندې، د سوشل میډیا په وساطت باندې، چې کبیر خان 16-17 ووټ اخیستی دی. نو هغه له دا پکار دی چې هغه راپاسي سی ایم سره کینی او د خپلې حلقې دپاره، د خپلو خلکو دپاره یو حق اواز اوچت کي. مونږ به د کبیر خان سره ولاړ یو، مونږ د هغه ملګرتیا کوو. کبیر خان راپاسي دواړو ایم پی ایګانو سره کینی، ایم این اے سره کینی، د سی ایم سره کینی، متعلقه ادارو سره کینی، ډي سی سره کینی او په دغه پیسو کې خپل حصه والي. نو کبیر خان به مخکې مونږ به ورپسې یو. اوس د دغې نه علاوه چې اوس کبیر خان وایي چې نه بیا به الیکشن راځي او زه بیا الیکشن ته ودرېږم او بیا به دا خبرې کېږي او بیا به دا کارونه کېږي، نو دغه انتظار بالکل نه دی پکار. حالې ځلې هغه له خپلې مسلسل جاري ساتل پکار دي او مونږ به ورسره برابر شانه بشانه ولاړ یو. او زه ستا په وساطت نن د ټول متعلقه حکام نه، سرکاري او د سیاسي قائدین نه، زموږ د پارټۍ سره چې کوم تعلق دی، د ریاض خان ایم پی اے صاحب نه، فخر جان بچا نه، د شیر اکبر خان ایم این اے صاحب نه چې زموږ ډېر محترم دی، زموږ مشر دی او د هغه خدمات د علاقې دپاره چا نه پټ نه دي. هغه ته دا درخواست کوم چې ایم این اے صاحب ته هم په دې کې خپل کردار ادا کا، ته هم راپاسه. دا زموږ د دوه تحصیلې دي، چملا خودوخیل. په دې بیوټیفیکیشن کې د دې دواړو تحصیلو دپاره چې ستا نه څه کیدای شي هغه وکړه، یا پکې زموږ لږ حصه کوه یا ډېر حصه کوه، خو موږ له پکې لازمي خودوخیل او چملا ماضي دا پکې نظر انداز کوی. ما دلته د پی ټي آی کافي ووټ بینک ته ډېر زیات ووټ اخیستی شوی د دې ځای نه. نو که ایم پی اے رانغی د هغې دا مطلب نه دی چې د پی ټي آی ووټ بینک خراب شو یا پی ټي آی نشته. پارټي چې کوم ځای کې شته، ورکر شته، ووټر شته. نو مهرباني وکړئ مونږ له په دغه څیز کې مونږ بې حسې کوی. مونږ سره ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي، ډېر ښه سایټس دي، په هغې باندې د کار وشي چې پارکونه پکې جوړ شي، د تفریح یو څو مقامات پکې جوړ شي. که ډېر حصه نه راکوئ، لږه حصه راکوئ، خو بې حسې کوئ خو ما. او زمونږ دا پرزور مطالبه ده د ټولو متعلقه خلکو نه، د دې قائدینو نه، چې مهرباني وکړئ زمونږ دا درخواست منظور کړئ. زمونږ تاسو ته سوال کوو چې یاره دا حلقه مه بېدا کوئ. 16-17 ووټ پکې کبیر خان اخیستی دی، د پی ټي آی د بیټ دغسې پکې شیر اکبر خان اخیستی دی، زمونږ ایم این اے صاحب. نو زمونږ ټولو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ مونږ له په دې څیز کې حصه راکړئ. مونږ بې حسې کوئ مونږ د دې نه وباسئ او که دغسې شو نو مونږ به بیا باقاعده د پارټۍ د ورکرانو سمیت د خودوخیل هم او د دې همدا به مونږ ټول یو اجتماعي میټینګ کال کوو او دا خبره هم په هغه میټینګ کې کوو. بیا مونږ به کوشش کوو چې د زمونږ جنرل سیکرټري چې کوم اوس خو نه دی، بهرحال باخراج دی او بختیار علي خان دی او ایم پی اے ګان او شیر اکبر خان او دې ټولو سره به یو میټینګ پراپر ارینج کوو چې د اسیس کې مونږ بې حسې کوی او مونږ له په دې اسیس کې د پیسو کې خپله دې حلقې له کم از کم دې دواړو تحصیلونو له خپله حصه راکوئ.